مخکې درته بونیر ته هرکلی وایو بونیر ته رالی سر و څه وینئ حالات په حواله څه ورغواړئ یاره بعضې نمځګونو کې داسې چې موږ خبرې نه کېږي موږ د قیامت اورېدلي وو خو دا چې کوم حالات ما وکتل نو ما په زندګۍ کې داسې حالات نه دي کتلي خو زه بیا د بونیر د خلکو د دې خواوشا د پښتنو کم تنظیمونو والا دي ولنټیرز دي دا خلک دلته راغلي دي خپلو وروڼو سره ولاړ دي زما او زما د ملګرو د راتګ هم دغه یو وجې تاسو زموږ وروڼه یې دا غم ستاسو نه دی یوازې پوره دنیا په دنیا کې چې به کوم ځای کې پښتانه دي مسلمانان دي ستاسو دا غم چیني نو ستاسو نه زیات هغه وجاړي ما 2 شپې خوب نه دی کړی ما چې دې ځای کې خویندې وکتلې ماشومان مې وکتل اوس په دې لار مې کوم حالات وکتل نو په دې باندې دا و چې خدای ته زموږ نه رضا شي خدای ته موږ معاف کړې خدای ته زموږ نه رضا شي بونیر غیرتي خلک دي پښتانه خلک دي په دې سخته کې یو بل تاسو ولاړ یې ماشاءالله نوجوانان ځوانان زموږ د میندې خویندې دې ځای کې ده نو د الله تعالی نه به د مغفرت دعا کوو کم خلک چې وفات شوي دي د هغو د مغفرت کم خلک چې ورک دي دا یو ډېر لوی غم دی چې کم خلک ورک دي الله دې دا خلک را پیدا کړي او په هغې باندې زه پوره پښتنو له داد ورکوم چې راغلي دي چا بلچانې راغیستې دي ما د حکومت دونه اکټیویټیز نه لیدل ما چې څومره دلته د ولس اکټیویټیز وکتل د حکومت ما 5% ولیدل د ولس ما 95% ستاسو ماشاءالله چې اپنی مدد آپ کے تحت تاسو څه کوئ نو تاسو ټولو ته خراج تحسین دي تاسو یوازې نه دا بالکل تاسو سوچ مه کوئ چې تاسو د کیمرې د سترګې نه په شا باندې زما سره پوره ټیم راغلی ستاسو دا غږ د کروڑو خلکو ته د دنیا ګوټ ګوټ ته به موږ رسوو انشاءالله ستاسو چې څه مشکلات وي څه مسلې وي انشاءالله موږ ټول ستاسو سره ولاړ سر بله تپوس کوم کله چې تاسو دلته راغلی سترګو کې اوښکې ډېرې دي دې په شا څه دي ما په دې لار د ملګرو سره خبره کول مې زما بچي دي زما بچي چې کله سینه خرابه شي ټوخی کوي زما ورسره ډډ دړ کوي نو اوس مې په دې اسکول کې جنازه کوله دا ماشوم و د 14-15 کالو ماشوم و که نه پلار راله خواله راغی نو مې دو باندې به څه تېرېږي چې زه د خپل بچي د ټوخی نشم برداشت کولی زموږ دا رور ناست دی د چا بچي ورک دی د چا خور رکه ده د چا مور رکه ده زه خو ستاسو د سینو ته حیران یم ستاسو د زړونو ته حیران یم او ستاسو د صبر ته حیران یم خدا تاسو د الله تعالی ډېر خوښ خلک یې چې تاسو له یې دونه غټې سینې او دونه غټ زړونه درکړي دي خو موږ به همیشه یو خبره کوو به طور مؤمن مسلمان چې خدای ښي او که بده یا الله ستا شکر دی خدای ستا د طرفه ده خدای زموږ پې صبر دی نو الله تعالی دې موږ په شاکرونو کې جوړ کړي خدای دې موږ صبر کوونکي جوړ کړي دا غم د عذاب چې کوم دی د انسان د وجې نه د الله طرفه راغلی زما به دغه یو دعا خپل الله ته کم ماشومان ورک دي کم زموږ میندې خویندې ورک دي زموږ مشران ورک دي خدای دا پیدا کړي زما دا وروڼه زموږ دا خلک د ولس خدای نور مه ستړی کړي دا خلک ورته پیدا کړي چې هغو دفن شي او د دې خلکو زړه ته تسکین میلاو شي